أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. د خدای پاک ډیر زیات فضل او احسان دی چې د جرمني جماعت احمدیه جلسه 13 هفته په کامیابی وشوه. نو د ټولو نه مخکې چې خو موږ ته د خدای پاک شکرګزاره کېدل پکار دي چې هغه موږ له د یوې وقفې نه پس په لویه پیمانه د عام حالاتو مطابق د جلسې د انعقاد توفیق راکو. په دې ټول انتظامیې ته او د جلسې شاملینو ته هم د خدای پاک شکر کول پکار دی. کارکونکو ته په دغه خبره په خاص طور د خدای پاک شکرګزاره کېدل پکار دی چې هغه دوی له د حضرت مسیح موعود علیه السلام د ملمنو د خدمت توفیق ورکو. دغه شان شاملینو ته هم د دغو کارکونکو شکرګزاره کېدل پکار دی چې دوی د جلسې په ورځو کې د دې د خدمت کوشش کړی دی. په دغه لوی انتظام کې او نوې ځای دی نو ډېرې کمی به پاتې شوې وي بلکې پاتې شوې وي او په ځینې لحاظ ځینې مېلمنو ته تکلیف به هم شوي وي او ځینې خبرې چې کومې حضور فرمایي ما ته را رسېدلې دي نو تکلیفونه شوي وو، خو چونکې د دین مقصد لپاره دوی راغلي وو نو ځکه عموما مېلمنو څه ګیله نه ده کړې. خو زما په معلومولو زه خبر شوم چې ځینې انتظامات صحیح نه وو، ځینې خو ما په خپله محسوس کړي وو. تر څو چې د کارکونکو تعلق دی نو هغوی خو عموما ډېر په محنت خپل فرایض ترسره کړي دي، که معاونین دي یا نور کارکونکي دي. چېرته چې د هغوی له طرفه څه کمزورۍ ظاهره شوې دي یا په هغه شعبه کې څه کمزوري ظاهره شوې ده نو هغه عموما د هغوی د افسرانو د غلط هدایت په وجه شوي دي. نو ځکه چېرته چې مېلمنو ته تکلیف شوی دی هلته د جلسې د انتظامي افسران هم ذمهواران دي او امیر صاحب ته پکار ده چې دغه خبره د په خاص طور نوٹ کی او قتل پکار دی ځکه چې دا د هغوی ذمهواري هم د هغوی ته ډېر استغفار کول پکار دی، هغوی ته استغفار کول پکار دی او د آینده لپاره خپلې دا کمی په خپل سور کتاب کې لیکل پکار دی او د اصلاح کوشش پکار دی. دام قتل پکار دی چې په دې ځای کې آینده هغوی بهتر انتظام کولم شي او که نه یا که چېرته بل چېرته انتظام پکار دی. په عمومي طور ځینې وخت د ځینې مشکلاتو سره چې مخې ته راغلي وو هغه دا دي. حضور فرمایي چې ما ته دا لیکلي وو چې اسکلیټره خرابې وې، لاندې به راتلو کې ګرانه وه، لفټ کار نه کولو نو د هغې په وجه دا ګرانه پیدا شوې وه او رهایش خو ورکړی و خو
د غسل خانو ډېره کمی وه یا د اوبو تنظیم صحیح نه و. حضور فرمایي چې کالسروې کې چې کله دوی ځای اخیستی و نو هلته سر کې دوی زه بوتلی ومه او ما هلته دا لیدلي وو، ما د دې پام ګرځولی و چې د غسل خانه او د اوبو تنظیم صحیح پکار دی. همدغه شان اواز هم ما چک کړی و. حضور فرمایي هلته په مختلفو ځایونو کې زه ولاړ وم او هغه حالونه واړه وو خو دې نه باوجود هلته کمی ښکارېدو چې د حل کولو کوشش شوی و او تر څه حده حل کړی شوی و. خو دلته دا خبره سمه نه وه کتلی شوې. حضور فرمایي چې دې ځل د دغه ځای تفصیل خو دوی ما ته نه ویلی، بس تاریخي رپورټونه دوی راستول چې دا ډېر ښه ځای دی. همدغه شان ځینې وخت د افسرانو د غلطو هدایتونو په وجه سیکیورټي والاو بې وجه خنډونه ودرول. په عمومي طور خو هغوی حضور فرمایي ښه کار کړی دی، خو ځینې ځایونو کې په انفرادي طور داسې خبرې شوې وې او په دغه وجه د لجنه طرف ته د روټۍ رسولو کې ګرانه پیدا شوې وه. سیکیورټي والاو ته دا یاد ساتل پکار دی چې د هغوی کار ودرول نه دي بلکې راهنمایي کول هم دی. او د دغه شعبې یو ټیم داسې پکار دی چې میلمانه په سهولت معین ځای ته رسوي او د هغوی لپاره د سهولیات مهیا کوي. همدغه شان د ترجمې باره کې د لجنه له طرفه په لومبۍ ورځ د ګرانې چې سره هغوی مخ شوي د دې رپورټ ماته میلاو شوی دی او دا ماته لجنه نه ویلي بلکې زموږ د MTA چې کوم د ترجمې شعبه د هغې ماته دا ویلي چې په صحیح طریقه ترجمه نه کېده. او بیا وروستو ځینو میلمنو دا ګیله کړې وه چې بهر نه چې کوم راغلي وو چې موږ خطبه نه ونه ردې شوه د ترجمه نه کېدو په وجه. د اواز مسله په د سړو په حال کې په خاص طور باندې وه او دې باره کې د جلسې دوران هم پام ګرځولو د انتظامیې د افسر جلسه سالانه او د جلسهګاه افسر او د اواز د شعبې چې کوم انچارج دي دا خلک ذمهواران دي. د دې خلک دلته جلسه اورېدو راځي. که د جلسې د اورولو انتظام صحیح نه دی نو بیا د جلسې فایده څه ده؟ باقي چې کوم انتظامي معاملې دي یا کې خو کمی برداشت شي خو د جلسې اورېدو په انتظاماتو کې هیڅ کمی نشي برداشت کېدی. حضرت مسیح موعود علیه السلام دا فرمایلی دي چې دا څه میله نه ده چېرته چې خلک راغونډېږي، چېرته چې بس خلک راغونډ شي. او نه زما مقصد دا دی چې خلک د راغونډ کم داسې چې خپله برتري خلکو ته وښیم، خو د اواز نه ورتلو په وجه ځینې ځایونو کې شاته د میلې والا حل و او ځینې خلکو د دې ویډیو جوړ کړی و، هغه ما کتلی دی، کتلی مې دا ویډیو یو هېڅ هم د جلسې ماحول نه ښکارېدو. او حضور فرمایي زما د اندازې مطابق کم نه کم 8000 کسان داسې وو چې جلسه سمه نه وه اورېدلې. انتظامیه خلک د دې ذمهوار ګرځوي چې دې خبرې کولې، خو زما په نظر کې د جلسهګاه افسر او ساوند سیسټم والا او تربیت والا د دې ذمهواران دي او دوی ته په دغه خبره غور کول پکار دی. ما چې دا حل چې د دیو کتو ولیدو نو شرم راله پې راغلو او امید دی چې دوی له به هم شرم ورغلی وي. که خلکو خبرې کولې نو بیا د تربیت کمی دی او دا چې کوم مشتري انچارج د مربیان هغه د دې ذمهواران دي چې هغوی ولې ټول کال تربیت نه کوي او په خلکو کې د مجلسونو د تقدس خیال نه پیدا کوي. خلکو له الزام مه ورکوئ، خلکو باندې الزام مه لګوئ. که د احمدیانو پام وګرځولی شي نو عموما دوی مثبت رد عمل ښیي
او دا خلک خو په جلسې راغلي وو، دا خلک خو جلسې له راغلي وو او دا اړو کېدی نه شو چې که د هغوی پام ګرځولی شوی وي نو فوراً اصلاح به نه کېدی. بهرحال خپل نقصونه وو چې د هغې په نتیجه کې بیا نور نقصونه پیدا شو. حضور فرمایي چې ما همدا لیدلي دي چې چېرته چې افسر په عاجزۍ او په محنت کار کوي نو هغه ټوله شعبه بهتره شي. ګینې که عام کارکوونکي که ښه کار کول غواړي نو د افسرانو په وجه هغه صحیح کار نشي کولی. نو ځکه کارکوونکو نه زما ګیله نشته. هر خادم، هر ناصر او د لجنه هر ممبر زه مننه کوم چې هغوی د خپله طرفه ډېر محنت کړی و، خو افسرانو ته د خپل اصلاح طرف ته پام پکار دی. ما مخکې ذکر کړی و چې دې ځل په ښځو کې نظم و ضبط د سړو په مقابله کې بهتره ماته ښکاره شوی و او دې نه دا ظاهریږي چې د سړو چې کومه د تربیت شعبه ده هغې ته خپل فکر کول پکار دی. کم کامونه چې ترقي کوي هغوی چې په خپلو کمزورو نظر وساتي نو مله کامیابیږي. هر څه ټیک ټاک دی. په دغه وینا خپلې د ترقۍ لارې مه بندوئ او نه په دې کې څه د شرم خبره ده. خدای پاک د شعبو افسرانو له د خپل اصلاح توفیق ورکړي. بهرحال د دغو ټولو کمزورونو باوجود د خدای پاک په موږ دا احسان دی چې هغه زموږ پرده پوشي وفرمایله او دلته چې کوم غیر احمدیان چې کوم میلمانه وو هغوی عموما د جلسې ډېر ښه اثر اخیستی دی او که جلسه که ما دا وی چې کامیابه شوې ده نو په دغه وجه شوې ده چې د خدای پاک پرده پوشۍ ډېر زیات کار کړی دی او خپل غیر معمولي تاثرات دغه خلکو ښودلی دي. همدغه شان په دنیا کې چېرته چې د MTA په ذریعه جلسه ښودلی شوې وه هغوی هم د جلسې په عمومي رنګ یې ستاینه کړې ده. حضور فرمایي دا وخت به زه د ځینو میلمنو تاثرات به تاسو ته وړاندې کړمه. ډېرو د ښو خیالاتو عموما اظهار دی. په دغه خبره د جرمني جومات ته د خدای پاک شکر کول پکار دی چې هغه د دغه جلسې په وجه د اسلام حقیقي تعلیم په خلکو ته د ظاهرولو توفیق ورکو. بلغاریې نه راغلی یوه عیسایي خاتون، یوه عیسایي ښځه ډاکټر ویرونیکا ستولیلووا چې وکیله ده او په یونیورسټۍ کې لیکچرره ده، PhD ډاکټره ده. هغه دا وایي چې داسې بهترینه منظمه جلسه شوې ده داسې د بهترینه او د منظمه جلسې نقاط شوی و چې چاته چې ما کته نو هیڅ قسمه ناقلاري یا غصه ماته ښکاره نه شوه چا په مخ باندې. ټول خلک ډېر مخلص او هر طریقې سره هر وخت مدد لپاره تیار ښکارېده. هر تن په خپل حالت شکرګزاره و. بېشکه دغه تقریب زه په روحاني طور بحاله کړم او ټول تنظیمونه سړي ښځې تر دې چې ماشومان منظمه وو. په دغه ورځو کې د جماعت احمدیه باره کې ډېر دلچسپ څیزونه ماته زده کړې ته میلاو شو. مثلا رواداري او د نور خلک باوجود د اختلافاتو قبلول. زه بېشکه دغه خبر نه متاثره یم ډېره چې د برلین جومات ښځو په خپلو کالو او په پیسو جوړ کړی دی. د ښځو انتظام هم زما ډېر خوښ شو. زه نور هم ډېرو جلسو ته ځمه خو زه دا ویلی شمه چې دا خبره ما بل چېرته نه ده لیدلې. داسې مثال به ډېر کم څوک قایم کړی شي. بیا حضور فرمایي زما د تقریرونو باره کې هغوی وی چې د روحانیت، انسانیت او د امن خیالاتو زه ډېر متاثره کړمه. زه دا منمه چې موږ ټوله نه مخکې انسانان یو، بیا د یو ملک اوسېدونکي یو، بیا د مذهبي برادرۍ برخه یو. موږ خپل ترمنځ چې کوم مشترکه څیزونه دي لټول پکار دي، دا نه چې اختلافات چې موږ بیلوي. بیا بلغاري نه یوه راغلی عیسایي ښځه وه، نتالي صاحبه، په لومړي ځل راغلی وه جلسې ته. هغې دا وایي چې جلسه به همیشه زما په ذهن کې نقش پاتې کېږي. ما په لومړي ځل په زرګاو مسلمانانو لیده چې عبادت کوي. دا یو ډېره ښایسته ننداره وه. زه عیسایي یم او د دغه شان
جلسه کې زه په لومړي ځل شامله شوې یم. ټول خلک موږ سره ډېر په ادب او ښایستګۍ سلوک هغې موږ سره کولو او دې نه د یو عجیبه خوشحالۍ احساس هغې موږ له راکولو. د جلسې اختتامي برخه زما ډېره خوښه شوه چې پکې د وخت د خلیفه چې کوم تقریر و هغه ډېر سبق آموزه و. کوم څه چې زه د ټولو نه زیات متاثره کړم هغه دا و چې ټول خلک موږ د ټولو خلکو سلوک موږ سره داسې د ادب و لکه چې موږ ډېر خاص خلک یو. د ډیوټۍ ما چې کوم موجود خلک و هغې دا خبره یقیني کوله، پوره کوشش یې دې لپاره کولو چې هېڅ یو مېلمه ته د څه ګرانه پېښه نه شي. بیا دا وي چې په لومړي ورځ د ترجمې په لحاظ موږ ته لږه مسله شوې وه. دا شکایت دې ډېر په پټو الفاظو کې کړی دی، خو همدا وه چې دوی چې خطبه مې نه وه اورېدلې، خو دا وروسته بیا دا ټیک شوې وه دا مسله. بیا د مقدونیې نه مېلمنه ده یو عیسايي صحافي لیبن کا آیت وسکا صاحبہ کہتی ہیں کہ جلسے کی سالانہ کی تنظیم بہت اعلیٰ سطح پر تھی. یہ میرے لیے خاص اعزاز ہے. دیوی چې جلسه سالانه تنظیم ډېر د اعلی سطحې و. دا ما لپاره د یو خاص اعزاز خبره ده چې زه دومره لوی او د منظم پروګرام برخه شوم چې پکې د مختلفو مذهبونو د قومونو خلکو شرکت کړی و. دا خبره دغه نارې تصدیق دی چې صرف مینه د دنیا یو بهتره ځای جوړولی شي. بیا د مقدونیې نه یو مسلمانه صحافي ښځه سنا ور آسیموف صحافي ده، صحافي دی دا وی چې د وخت د خلیفه چې کوم خطابات په مختلفو موضوعاتو هغې زه ډېر متاثره کړم. د مقدونیه د یو صحافي کېدو په حیثیت دوی دا وایي چې د جلسې کې د ډېرو احمدیانو سره د خبرو ماته توفیق میلاو شو. دوی ټولو ما سره چې خبرې کولې نو په مخې مسکا وه او د جلسې د صفایي او ټول تنظیم نه زه ډېر متاثره یم. ستاسو چې کوم موټو دی چې مینه د ټولو لپاره او نفرت د هیچا نه نه، نو دا په واقعي طور ښکاره شو او په دغه موټو امن کېدی شي. صرف ډیوټۍ والا نه بلکې د خلکو چې کومې رویې وي نو مېلمنو هغه هم مېلمانه د هغې نه متاثره شوي دي. سلواکې نه راغلی یوه ښځه وه استاذه ده مارټینه صاحبه. زه شکرګزاره یم چې په لومړي ځل زه جلسې کې شامله شوم. ما د مېلمستیا یو داسې منظر ولیدو چې غالبا په ټوله دنیا کې چېرته نشته. هر یو تن په خوش اخلاقۍ او سره د مسکا ملاوېدو. دغه پوره جلسې زما په زړه باندې یو ژور اثر وغورځول او په خاص سر د بیاتو د مونځ دوران ما په خپلو جذباتو باندې قابو بیا نه موندی شو او د بیات ټول تقریب دوران ما جړل او دغه لمحه به زه ټول ژوند کې چېرته هېره نه کړم چې څنګه ټول احمدیان د خلیفه په لاس یو ځای شوي وو او بیات کې شامل شوي وو. همدغه شان د احمدیانو خلیفه سره چې کوم زما ملاقات هغه به زه هېچېرې هېر نه کړی شم او یو ورځ په تېره ده خو بیا هم د ملاقات اثر زما په زړه دی. دی وایي چې زه ضرور دوی سره یو ځل ملاوېدل غواړم د وخت خلیفه سره یعنې ما سره حضور فرمایي او د اسلام باره کې نیغ په نیغه معلومات ترلاسه کول غواړم. حضور فرمایي دا مسلمانه نه ده خو په دې اثر شوی دی. سلواکیه نه راغلی یو مېلمه سړی دی دا انډریسکا صاحب بزنسمین دی. دی وایي چې د جلسه سالانه مخکې د اسلام باره کې ماته هېڅ نه وه پته. زما حال دا و چې ماته به دا لګېده چې مسلمانان محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل خدای مني. نعوذ بالله. جلسې کې زه شامل شوم نو د اسلام د تعلیم د خدای او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اصل مقام نه راته تعارف ترلاسه شو. دا هم راته معلومه شو چې اسلام اصل کې یو امن پسند مذهب دی او دلته په خاص طور میډیا د اسلام باره کې یو غلط تاثر وړاندې کوي. دا ما لپاره د حیرانتیا خبره ده چې د جلسې د ټول انتظام محمدیان په خپله کوي او څومره په شوق او څومره په جوش او په جذبه د مېلمنو خدمت کوي. دی وایي چې کله ما د وخت خلیفه ولیدو نو زما په زړه ته امن راغلو. په روح باندې مې یو مثبت اثر
پرېوتو. وایي زما پوخ ایمان دی چې خدای پاک ماله په دغه جلسې کې خدای پاک زه په دغه جلسې کې شامل کړی یم. بیا سلواکي نه راغلی یو مېلمه دی جودر ماډن صاحب، ډېر لوی ګروپ راغلی د مختلفو ګروپونه راغلي د مختلفو ملکونو دی. وایي چې په لومبي ځل جلسې سالانه کې ما شرکت کړو. د احمدیانو اخلاقو د مهمان نوازۍ باندې زه ډېر خوشحاله شوم، ډېره خوشحالي راته محسوسه شوه. په جلسې سالانه ما د ډېرو خبرو د زده کړې موقع ملاوه شوه. مسلمانانو په خاص طور احمدیان امن پسند او په خپل تعلیم عمل کوونکي دي. جماعت چې کوم ایگزیبیشن تیار کړی هغه زما خوښ شو او د اسلام او د دې د ښایسته تعلیم باره کې ډېر څه د زده کړې دپاره راته ملاو شو. د احمدیانو خلیفه باره کې مولد چهره مدیدي سره ډېره مینه کوي او هغوی هم داسې ورورولي او مینه په دنیا کې کم ښکاري. د ایگزیبیشن باره کې چې د کومه د سربیا او د بوسنیا نقشه جوړه شوې وه دې باره کې زما خیال چې سربیانس ته دا ګیله وه چې زموږ نقشه سمه نه ده جوړه شوې، نو نمایش والو ته هم کتل پکار دی. بیا د البانیا یو مېلمه پروفیسر ډاکټر جیب شکورتي چې د فیکلټي اف نیچرل ساینسز ترانه یونیورسټۍ کې پروفیسر دی، د خپل اهلیې سره راغلی وو. دوی وایي چې جلسه ډېره عظیم الشانه وه. دوی مسلمان دي. دوی وایي چې د 10 کالو راځي زه روژې نیسم د اسلام چې کوم نور احکامات دي هغې باندې عمل کوم، ټولو باندې نه خو ما دلته اسلام ولیدو په دغه جلسه کې. په نورو مسلمانانو او تاسو کې واضح فرق د خلافت دی او د دې وجه په دغه وجه تاسو کې اتحاد هم دی. البانیې نه یوه مېلمه ښځه المیره صاحبه چې نرس ده هغه راغلی وه. دی وایي چې دې نه مخکې هم په جلسه راغلی وم او دې ځل هم د هغه چې کومه روحاني ناقلاري وه راته دغې په وجه بیا جلسې ته راغلم. یو ځل چې راشي نو بیا عادت جوړ شي د اغیارو هم. دوی چې دې ځل ما په ډومبي ځل مونځ وکړو. ما سره ملګری و څوک هغې به چې مونځ کولو نو چې هغې ته به مې کتل ما به ورسره کولو. نو په ډومبي ځل زما د روح لکه هره ذره په حرکت کې راغلی ده. په سجدې کې مې په جړه دعاګانې کولې او داسې راته ښکارېده چې زما ټول نفرتونه ویلې کېږي لګیا دي. زه دا دعا کوم چې خدای پاک دې ماله په خپل ایمان مضبوطي راکړي. او بیا حضور فرمایي ما سره د ملاقات وایي چې هغه به هم زه یاد ساتم. نو د جلسې د ماحول اثر اغیار هم اخلي. دا څنګه کیدای شي چې احمدیان د وانه اخلي؟ نو چېرته چې عهدیدارانو ته څه ګیله کېږي د احمدیانو نه، نو هغوی ته پکار ده چې د اصلاح چې کومې سمې طریقې دي هغه دې خپلې کړي. مخکې خپله اصلاح او خپله نمونه او بیا د خلک پوهېږي. البانیې نه راغلی یوه مېلمنه درید شکرتي صاحبه د های سکول استاذه ده. دی وایي چې د جلسې انتظامات ډېر اعلی وو. زه سکول کې استاد یم او زه خبر یم چې د نن سبا چې کوم ماشومان دي د هغوی مزاج کې څومره توندي وي، خو دلته نور چې کوم ماشومان وو هغه هم دومره هوښیاران وو، په خپلو ډیوټو کې مصروفه وو. نو حضور فرمایي چې اطفالو هم ماشومانو هم د تبلیغ لارې پرانیستې چې نیکې نمونې وښودلې. وایي دا هر څه ما لپاره ډېر حیرانوونکي وو. او د تجسس په وجه د جلسې دوران د عام چې کوم د روټۍ لپاره هلته لاړم. مخکې به بازار ته تللی وم او بیا چې هلته په زرګاو سړي وو چې روټۍ خوړه خو هېڅ جګړه هلته نه کېده. وایي داسې راته ښکارېدل لکه د شاتو مچۍ دي چې صرف کار کولو باندې پوهېږي او خلک هر کار لپاره تیار وو. د اخلاق کې دومره وو چې که لږ هم د چاته بدي کې ولګېده نو فوراً به معذرت کولو. الباني نه راغلی یو مېلمه جعفر کوچي صاحب د اکنامکس کې دوی MA کړی دی. هغوی د 4 کالو د تحقیق نه پس بیعت هم کړی. دوی وایي چې جلسه دوی لپاره ډېر زیات متاثرونکې وه او ډېر مثبت طاقت یې دوی له ورکړی دی. په جلسهګاه کې د وخت خلیفه سره چې وي مونځونه مونږ کول نو په خپلو اوښکو زما اختیار نه و پاتې او دغه شان د بیا چې کم تقریب هغه هم ډېر جذباتي و
او همیشه چې زه د وخت خلیفه سره چې ناستو منو ماته د تحفظ احساس کېدو او همدارت احساس کېدو چې د وخت خلیفه دی چې زما خپلوان دی او زما متاع دی. او دې نه علاوه چې کومه یوه خبره چې زما خوښه نه شوه نو حضور فرمایي د خلکو سره تعلق لري او دا نوٹ کول پکار د خلکو ته هغه دا چې په جلسې کې ډېر ځینې خلک به تقریر د ختمېدو نه مخکې به پاسې د الله بړه. نو حضور فرمایي چې موږ ته هم د دغه خبرې فکر پکار دی چې په نو موبایلونو باندې دی منفي اثر موږ نه غورځوو. بوسنیا نه راغلی او د تاریخ پروفیسر حارث صاحب هغوی وایي چې د جلسې د راتلو نه مخکې ما ته دا معلومه شو چې دلته به په زرګاو خلک وي او د دې خلیفه به هم موږ ته خطاب کوي. وایي زه وېرېدلی وم او تحفظات مې لرل او د هر څیز باره کې شکونه او شبهې وې راته او چونکې د احمدیانو باره کې د دې د دومره لویه جلسه او د دې د مذهبي رسوماتو باره کې ما ته په تفصیل هېڅ نه معلومه او زه چونکې په بنیادي خبرو کې ګیر وم او دې نه مخکې دومره ښه خلکو ترمنځ د وخت تېرولو ما ته موقع نه وه میلاوه شوې. نو شوي بیا څه نو دا خو زما سوچ و چې کله زه هلته ورسېدم نو بیا دا وایي چې دې نه مخکې دومره ښه خلکو کې د وخت تېرولو ما ته موقع نه وه میلاوه شوې. په جلسې کې د هر څیز منصوبه بندي شوې وه یعنې سوچ څه و د دې عمل څه ولید ښه منصوبه بندي هر تن په خپل کار کې مصروفه و عظیم تنظیم او د په ښایسته طریقه شوی انتظام. د خلیفه د چې کوم لومبۍ تقریر د هغې نه پس ته زما ذهن صفا شو وایي زه به خلکو پسې ګرځېدم چې دوی څنګه خبرې کوي څه وایي او یو بل سره د دوی څنګه تعلق وي په تجسس خلکو پسې به روان وم وایي د هر څه به مې کته او اورېده. نو ما په خپلو مسلمانانو وروڼو کې ځان محفوظه محسوس کو. ما محسوسه کړه چې چا ماته بد نه وی نه چا ماته د حسد یا د اجنبیت په نظر کته نه چې زه په څه خبره د تنقید نشانه جوړولم. دغه ټولې خبرې چې ما لپاره د رشد قابل او ممتاز حیثیت لري او د دې تجربه ما ته په خپل ژوند کې د نه مخکې چېرته نه وه او د وخت خلیفه سره چې کوم زما ملاقات و نو ما ته سکون محسوس شوی و لکه زما د املا نه څه کاڼې وي چې لرې شوي وي. زه پریشان وم خو اوس بې فکره یم بې فکره شوم زه مطمئنه واپس را روان یم او بېشکه علم هم راته ترلاسه شوی دی او نوي او ښه خلک هم راته میلاو شوي دي چا سره چې زه میلاو شوم. بوسنیا نه راغلی یوه میلمنه اندرا حیدر صاحبه چې د ریډ کراس سیکرټري دغه دا وایي حضور فرمایي ما سره د ملاقات ذکر کوي په فرانکفرټ کې دا ملاقات شوی و چې ډېر خوشحاله نه ډک و. وایي ځکه چې تاسو ښه خبره کوئ ښې خبرې کوئ او نیغ په نیغه د اورېدو موقع میلاوه شوه د وخت د خلیفه خبرې او د جماعت احمدیه او هیومینټي فرسټ د مختلفو مشکلاتو نه باوجود زموږ ملک کې چې په کم اخلاص د خلکو خدمت کوي لګیا دي نو دلته چې زه راغلم نو ماته یقین شو چې د دې په رضاکارانو کې د انسانانو د دومره د بېلوسه خدمت چې کومه جذبه ده د دې وجه اصل کې خلافت دی او اصل حقیقت هم دا دی. بیا وایي چې د دنیا د مختلفو برخو نه مختلف انسانان جماعت احمدیه څنګه د وحدت په لړۍ کې پیللي دي نو ما دا محسوس کړ چې دا ټول انسانان یو امت جوړولو کې او دنیا یو ښه ځای جوړولو کې بهتره جوړولو کې خپل کردار لوبولو کې چې کومه دا تجربه وه وایي زه باهمته جوړېدو لپاره زما چې کومه پوهه د هغې جوړه کړه او دغه موقع صرف دا چې ما ته په مسلمانېدو د فخر محسوسولو تقویت وبخلو بلکې د انساني همدردۍ چې کوم کوششونه دي او بین المذاهب چې کوم مکالمه د دې فروغ کې د نور شاملېدو ترغیب راله راکړو. بوسنیا نه راغلې یوه میلمنه امینه صاحبه دي دا وایي چې د رضاکارانو تنظیم ډېر ښه و. د ښځو په برخه کې د ترجمې د مسلې په وجه د ځینې پروګرامونه مونږ سم نه وو اورېدلي ځکه چې د ښځو په برخه کې څه ترجمه نه وه. حضور وایي چې کوم اثر کې ما خبره کړې دوی نه دې تصدیق کوي
د وخت د خلیفه چې کم تقریر نو دغه ترجمه موږ لپاره زموږ د چې کم ګروپ لیډر وه هغې کړې وه او دا خبره زما خوښه شوه چې د پروګرام په سر کې به د قرآن تلاوت کېدو او ترجمه به اورېدل کېده او دی وی چې د وخت د خلیفه نصیحت چې مسلمانان د زیات دی ځان له تعلیم ورکړي او خپل علم له د عملي جامه خپل علم د عمل کې راولي نو دا واحده لاره ده چې په د امت موجوده حالات بدلیدي شي او په بل ورځ چې په ترجمه کې مسله شو نو زمونږ چې کومې ښځې وې هغه د ترجمې اورېدو لپاره د سړو برخه ته تللې وو دوی چې هغه دوی د ښځو والا حضور وی زما باره کې دی وی چې هغې د ښځو والا طرف ته وو بهرحال دی وی چې کم د ښځو ته خطاب و هغه ډېر معاون و او د رسول کریم د زمانې چې کومې ښځې وې د هغې مثالونه دوی ورکړي وو چې دا زما ډېر خوښ شو بیا د اتوار پروګرام باره کې وایي چې بنیادي اسلامي اصولونو او د نورو د حقونو د تحفظ باره کې خبره کړې وه نو موږ ته په هر څیز کې ښه کېدل پکار دي دغه څیز په ما ډېر اثر وکړو چې که موږ انصاف کوو نو هله به موږ ترقي وکړی شو او معاشرې کې به امن قایمیږي دې باره کې خبرې کړې وې وی دا ټولې خبرې زه ځان سره وړم چې او دا ما لپاره د لارې مشال دي جارجیا سره تعلق لرونکې یوه ښځه لیه صاحبه دی وی چې زه دا وخت ام ای کومه په هالند کې دي دا په تھیولوژي او په ریلیجیس سټډیز کې اوسېدونکي د جارجیا دی وی چې وړومبي ځل راته د جلسې کې د شاملېدو وړومبي ځل مې جلسه ولیده چې څنګه کشران او مشران ټول په محنت خپل خدمات وړاندې کوي لګیا دي عالمي بیعت مې چې ولیدو نو جذبات باندې مې قابو ونه کړی شو د جلسې په آخري ورځ یو لوز چې د ټولو نه اخیستلی کېدو چې موږ به د اسلام مطابق خپل ژوند ښه کوو هغوی وی چې دا سبق دوی زده کو د بیعت نه دوی وی چې زما په ذهن کې دا یوه همه خبره نقش شوې ده چې جماعت احمدیه خلیفه کړی وه چې د جماعت احمدیه خلیفه د قلم د جهاد تصور زموږ مخې ته کېښود او د دې زه 100% تصدیق کوم دا خبره زما ډېره خوښه شو چې اسلام ښځو ته هم دا تلقین کړي چې هغوی د اسلام تعلیم خور کړي زما دا پوخ ایمان دی چې په مستقبل کې دنیا به د اسلام باره کې غور و فکر کوي او د دې په ذریعه به خلک خپل خدای پیژني د جارجیا نه راغلی یو سني سکالر و مسټر ویزل هغوی وایي چې زه د جارجیا اوسېدونکې یم د 15 کال عمر کې ما عیسایت پرېښی و اسلام مې قبول کړی و دې نه پس ته 15 کاله ما په مدینې کې تېر کړي و د اسلام علم او عربي ژبه ما په مدینې کې زده کړه زما د تعلیم دوران ما ستاسو د جومات باره کې منفي خبرې اورېدې چې احمدیان موږ ته کافران وایي او د احمدیانو عقیده مختلفه ده وی په جارجیا کې وی زه ستاسو د جومات مشري سره ملاو شوی وم او د جومات احمدیه تعارف هم مې ترلاسه کړی و او تاسو په مختلفو کلو کې د قربانۍ غوښه تقسیمه کړې وه او موږ سره رابطه کړې وه او موږ مدد کړی و بیا وی چې بیا د هغې باره کې لیکلي دي چې جلسې ته د راتلو نه مخکې ما جامع ازهر نه د جومات باره کې چې کومې فتوې وي هغه مې کتلې وې دوی چې زه احمدیان له روان یم چې وګورم چې جامع ازهر څه وایي نو ما د احمدیانو باره کې د ټول امت خیالات ولسته او ټولې فتوې مې چې وکتې نو همدا فیصله مې وکړه چې زه به جماعت احمدیه د جوخت نه ګورم چې خلک وایي چې کافران دي نو زه لږ وګورم چې دي څه وایي جلسې ته چې زه راغلم او جومات مې چې جوخت نه ولیده نو زه دا یم چې جماعت احمدیه یقینا د اسلام برخه ده وایي ما د خلیفه خطابات په غور واورېدو او په دغه نتیجه رسېدلې یم چې تاسو ته کافران ویل بیخي غلط دي تاسو هم د نورو فرقو په شان د اسلام یوه فرقه یې وایي زه د خلیفه ډېر قدر کوم زما په ذهن کې ډېر سوالونه وو چې د جلسې چې کومې د 3 ورځې وې نو په مختلفو نشستونو کې دغه جوابونه راته ملاو شو وایي ستاسو د جومات او ستاسو د باني باره کې په تفصیل د خبرې موقع ملاوه شو وایي واپس چې زه جارجیا ته لاړ شم نو د جومات د مختلفو کتابونو مطالعه به شروع کوم تاسو سره په ملاوېدو زه ډېر خوشحاله یم بیا د کوسوو نه راغلی یو مېلمه چې د آفیشل ډایرکټر اف ایجوکیشن دی د ایکان میونسپلټي هغوی وایي چې جلسې په ورځو کې ما لیکچرې واورېدې خبرې مې زده کړې
دا به زما په یاداشت کې همیشه نقش وي. زه به بېچینه یم چې زه کوسوو ته ورشم خپلو ملګرو ته د دغه جلسې په حواله خبرې وکړم. په خاص طور د وخت د خلیفه چې کوم بیان کړي تعلیماتو په هغې به زه عمل کوم. او نور دا چې زما ملګرو چې کومه د غیر معمولي او د مینې نه ډکې د میلمستیا تجربه وکړه هغه به زموږ په زړونو کې همیشه وي. ما او زما ملګرو خدای پاک د تاسو ټول ډېره خوشحالي درکړي. بیا د کوسوو نه راغلي یو میلمه دي اونجي شاري صاحب د لیجان یونیورسټۍ د میر د کابینه مشر دی. دی وایي چې ما لپاره دا یو ډېره غیر معمولي او واقعي متاثرونکې تجربه وه. ما د وخت د خلیفه خطابات او نور تقریرونه واورېده او دلچسپه او متاثره کوونکي د معلوماتو خزانه مې ترلاسه کړه چې همیشه به ما سره وي. دی وایي چې زه په دغه خبرې زور ورکول غواړم چې دغه تجربې په ما باندې یو ژور اثر پرېښی دی. ما لپاره جلسه سالانه د علم په دنیا کې یو داسې باغ دی چې تعاون او ورورولۍ له فروغ ورکوي. ورسره دا یو داسې موقع ده چېرته چې ستاسو د کمیونټۍ چې کوم مثالي کارونه دي او مسلسل کوششونه دي هغه ښودلی شوي وو چې څنګه جماعت احمدیه معاشرې له د فایدې رسولو منصوبې جوړوي او اقدامات کوي. د ریزان کوسوو میر مستر محمد وایي چې دغه غیر معمولي جلسې په ما یو ژور نقش پرېښی دی او زه د اتحاد او د امن او د ورورولۍ د دغه جذبې نه ډېر متاثره شوم چې دغه اجتماع په هر اړخ باندې د اړخ نه چاپېره وه او د تقریر دوران چې کوم تقریرونه ډېر ښه وو. په خاص ډول د وخت د خلیفه تقریر ما لپاره حیرانوونکی او ایمان افروزه وو. اوس د اسلام په صحیح معنو کې په اسلام زه پوه شوم او د انتظامیې چې کومه مهمان نوازي وه میلمستیا د هغې هم ماته تعریف کول پکار دی. ټولو ډېره ښه میلمستیا وکړه. تاجکستان نه راغلی یو میلمه ارزو کریم صاحب وایي دا ملګري په عربي او په تاجک ژبه مهارت دی لري او د جامع ازهر نه دي تعلیم یافته دي. د ډېرو عربي کتابونو په تاجک ژبه کې دوی ترجمه هم کړی ده او د ډېرو تاجک کتابونو مصنف هم دي. دوی وایي چې ما جلسه ډېره په غور واورېده او خلک مې ولیده او زه به د جماعت احمدیه د هغو اوصافو ذکر کوم چې اوس په نورو چې کوم دیني جماعتونه دي هغې کې ختمیږي لګیا دي او هغه د احمدیانو اعلی اخلاق دي. نو ډېر اعلی اخلاق ښودل پکار دي هر احمدي ته. ما د ډېرو اسلامي فرقو تحقیق کړی دی که نورې ټولې فرقې دا وخت په اسلام باندې 1% عمل کوي نو دا جماعت د اسلام په تعلیماتو باندې 99% عمل کوي لګیا دی. په یو بک سټال باندې په مختلفو ژبو کې چې کوم لیټریچر دی هغه ستاسو د تبلیغي کوششونو ثبوت دی. دوی وایي چې زه به رابطه لرم رابطه به ساتم او د نور به د جماعت باره کې ځان خبرول غواړم. زه هیچا نه نه ویرېږم سوای د خدای نه او د وخت خلیفه سره ملاقات زما ډېر خوښ شو او زه د دې دغه خبره سره به اتفاق کوم چې اصل کمزوري په مونږ کې ده. مونږ هر وخت حکومت پسې لګیا یو خبرې کوو. نو دی وایي چې زه امید کوم چې یو ځل بیا دې سره ملاقات وشو فایده پورته کوم. د تاجکستان په وفد کې شامل یو غیر از جماعت تاجک ملګري وي چې د وخت خلیفه سره په ملاقات کې د تاجکستان چې کوم سیاسي مسایل دي او دینی پابندۍ دي په هغې باندې ډېرې خبرې وشوې او زما ډېر مې دا خبره خوښه شوه چې دوی د ټول انسانیت ډېر فکر لري. دوی وایي چې د راتګ نه مخکې د جماعت باره کې منفي خبرونه راکړې شوي وو خو دلته چې راغلم نو تاسو نه د جماعت نه د ورورولۍ او د انسانیت د سبق زده کړې ماته موقع میلاوی شوه. د تاجکستان مبلغ لیکي چې د تاجکستان په وفد کې یو دوست شامل و چې ډېر معترض طبیعت یې لرلو. د جلسې لومړۍ 2 ورځې هغوی صرف اعتراضونه کول. یو اعتراض به یې کول او د جواب اورېدو نه بغیر به بل اعتراض وکړو. نو هغوی ته خپلو ملګرو وایي چې موږ خو مشاهدې ته پرېږده موږ ته مشاهده خو کول پکار ته داسې هسې بېسې اعتراضونه مه کوه. بهرحال د جلسې په 2مه ورځ وفتونو سره زما ملاقات و هغوی سره ملاقات شوی
نو دوی سره په سر کې دوی سره خبره شروع شوه د دې تعارف وکړی شو د ماسک لګولې وو ما ورته لرې کې مخ راته وښایي ډېر تفصیلي دې سره خبرې وشي د ملاقات نه پس بهرحال مربي صاحب وایي چې دوی ډېر د خوشحالۍ اظهار وکړو چې د وخت خلیفه سره زما ملاقات وشو بیا دعاګانې راکولې ماله او بیا وایي چې عجیبه خبره ده چې دې نه پس 2 ورځې هغوی نور هېڅ اعتراض هم نه و کړی او د خدای پاک په فضل د هغوی زړه داسې صفا شو چې اعتراضونه ختم شو په جلسه سالانه کې شامل شوي ځینې د عربو ملګرو تاثرات دي یو ملمه محمد علي صاحب د سوریا سره تعلق لري شام سره دی وی چې د یو ملګري په ذریعه زما تعارف شو د احمدیت سره زما ملګري زه جلسې ته راوستم او زما اراده و چې ورځ به تیروم او ماښام به واپس کور ته لاړ شم کور مې جوخ دی چې ماښام به کور ته واپس لاړ شم خو کور مې جوخ دی خو دلته چونکې ده کوږ دلته ځای د آرام نشته نو ما چې ماحول تنظیم ولید چې هر تن مسکې دی او ډېر ښه ماحول دی لکه چې هر څوک یو بل پیژني وي داسې ماحول ما په ټول ژوند کې چېرته نه و لیدلی نو ما بیا خپله اراده بدله کړه او ما دا سوچ وکړو چې زه به همدلته په جلسې کې په ځمکه وده شم او هېڅ فرق نه پرېوځي که لاندې مټرسونه غوړېدلي دي دوی وایي چې جلسې په دویمه ورځ د احمدیت صداقت زما زړه ته ورپرېوت او ما د بیعت اراده وکړه او خدای پاک ماله د دې توفیق راکړو وایي چې زه د احمدیانو د نظام د پابندۍ د نظم و ضبط خیال ساتل او د عدم انتشار دې نه زه ډېر زیات متاثره شوم هر تن خپل فرایض پیژنده که منتظم و که ملمه عبدالرحمن اسماعیل صاحب وایي لیکي چې په جلسې کې په لومړي ځل شریک شوم په دنیا کې یو داسې ډله نشته چې داسې کار کوي حاضرین د ټولې دنیا نه شامل شو خو هېڅ قسمه جنګ جګړه نه وه یو بل سره د مینې محبت او د ورورولۍ اعلی مثالونه مو ولیده دوی وایي چې کومه تمه کېده نو هغې نه زیات شمېر کې خلک شامل وو او ما ته د ډېر د استفادې توفیق میلاو شو عبدالله عزت قلوي صاحب دی د مصر نه په فزکس کې دوی MA کوي لګیا دي نن سبا په فرانس کې دی وایي چې په فزکس کې هر څیز ته د شک په نظر کتل کېږي نو ځکه په هر څیز باندې شک کول دا زما د طبیعت برخه جوړ شوی دی وایي ما بیعت خو ډېره موده مخکې کړی و او د جومات او د خلافت سره مې تعلق هم و خو ورو د نورو خبرو نه علاوه د جومات باره کې هم زما شکونه پیدا کېده او زه جومات نه لرې کېدل شروع شم وایي سږ کال په جلسه سالانه جرمني کې د شاملېدو لپاره حاضر شوم نو په رجسټریشن کې څه تاخیر شو ضروري د رجسټریشن شکایت هم دا و چې رجسټریشن په وخت نه کېدو او خلکو ته ډېره ګرانه وه خو خلک ډېر ګرانې سره مخ شوي خو بهرحال خو دغه تاخیر دې له فایده ورکړه او هغه داسې و چې زه چې کله ورسېدم نو خطبه شروع شوې وه او زه چې جلسهګاه کې ته داخلېدم نو د خطبې چې کوم الفاظ زما غوږونو ته پرېوتو هغه دا و چې که انسان په هره خبره باندې بدزني شروع کړي نو شاید چې یو لحظه هم په دنیا کې تېره نه کړی شي دا د حضرت مسیح موعود علیه السلام اقتباس ما لوستو چې هغه به اوبه مونسکلی شي چې شاید په دې کې څه زهر ګډ شوي دي یا د بازار څیزونه به ونه خوړی شي چې په دې کې څه هلاک کوونکی څیز دی نو بیا به څنګه ژوندی پاتې کېدی شي وایي دا الفاظ چې ما واورېدو نو دننه نه زه ولړزېدم او داسې راته ولګېده لکه دا وخت په جلسهګاه ته راتګ دا د خدایي تقدیر و ځکه چې دا وړومبۍ جمله زما د مرض علاج و او لکه داسې چې زه مخاطب یم په دې کې وایي دا څه اتفاقي خبره نشي کېدی په دې زما په زړه ژور اثر وشو او د خدای پاک په فضل شکونه او بدزنۍ ختمې شوې الحمدلله چې خدای پاک په جلسه سالانه کې د شمولیت په وجه زه د شکونو د بدزنو نه خلاص کړم دا واقعه حضور فرمایي چې هغوی ماته په خپله ماورولې وه کیمرون نه امام صاحب راغلی و د هغه ځای امام دی چیف امام دی د کیمرون د دواله ښار او د 2 ریجنونو د علما کونسل چیرمن هم دی غیر احمدي دي دی وایي چې زه په وړومبي ځل شامل شوی یم په دومره لوی پروګرام کې او دا ما لپاره د ډېرې حیرانتیا خبره ده چې په جلسه سالانه کې د مختلفو رنګونو خلک ډېر په خوشحالۍ ملاوېده او یو بل سره لکه د یو خاندان خلکو په شان په مینه محبت ملاوېده او په 3 ورځو کې هېڅ قسمه جنګ جګړه چېرته ښکاره نه شوه وایي نو ماشینو ته چې زه ورغلم نو په علم کې مې ډېره اضافه وشوه د جومات د خدماتو نه زه ډېر متاثره شوم بیا وایي چې د جومات د امام یعنې د وخت د خلیفه چې کومې خطبې وې هغه ډېر پرحکمته وې
د اسلام د تعلیماتو بهترین عکاسي کوي. ښځو ته چې کوم خطاب هغه هم زه ډېر متاثره کومګه د دغو زرینو هدایتو مطابق ژوند تېرول شروع کړو نو دا ژوند به جنت شي. بیا وایي چې جلسې دوران د وخت د خلیفه د غیر جماعت ملمنو ته چې کوم خطاب هغه د اسلامي تعلیماتو نه ډک و او دوی د داسې تعلیم د اسلام وړاندې کو چې هر مسلمان ته په خپل دین فخر کول پکار دی. مونږ ټولو ته په عملي طور دغه تعلیم ټوله دنیا ته وړاندې کول پکار دی او دا وخت خدای پاک د جماعت احمدیه خلیفه بهترین اسلامي تعلیمات د دنیا مخه ته وړاندې کول لپاره ودرولې دی او وی چې باقي چې کوم تقریرونه وو نو هغې نه زما په علم کې ډېره اضافه وشوه د باقي عالمانو چې کوم تقریرونه وو. بیا د چک ریپبلیک نه دا وخت په وړومبي ځل یو ریټایر پروفیسر ډینیل صاحب شامل شوي وو. دی وی چې د جلسې سالانه دا زما وړومبۍ تجربه ده. ډېرو څیزونو زه متاثره کړم. یو دا چې مونځ په وخت ما کته چې د وخت خلیفه سره د جماعت خلکو په کومه طریقه چې مونځ کولو نو داسې محسوسېده لکه دوی د وخت د خلیفه ساه سره ساه اخلي یعنې لکه یو وجود دوی جوړ شو. ما د دنیا ډېر قومونه مذهبونه او خلک لیدلی دي دغه شان دی یووالي او داسې وحدت په وړومبي ځل راته ښکاره شو چې زړه مې چې ورته په کتو خوشحاله شوی و. بیا وایي چې دنیا کې لوی لوی نمایشونو ته د تلو موقع هم راته میلاوه شوې ده او د هغوی سکیورټي مې هم لیدلې ده. هلته د سکیورټي د اهلکارانو رویه ډېره سخته وي خو دغه جلسه سالانه باندې د سکیورټي نه واخله هر کارکوونکي په مخ باندې مسکا و نرمي وه او یقینا د دې اثر د ټولې جلسې چې کوم ماحول هغه باندې ډېر مثبت او یو امن نه ډکه فضا قایمه شوې وه. په دومره لویه مجمع کې بغیر د څه خنډ نه ګرځېدل دا هم حیرانوونکي دي. ځینې احمدیانو ته دا ګیله وه چې خو شکر دی چې د غیارو خوښه شوې وه د سکیورټي رویه. عموما یو څو کسان به یې ځینو پابندي کړې وي په یو علاقې کې خو عمومي طور باندې سکیورټي والا هم ښه وو. وایي زه دي وایي چې ما سره د ملاقات ذکر وایي چې ډېر متاثره شوم او ډېر شکرګزاره یم او دا ملاقات هم زما د ژوند یوه زرینه برخه ده او ما ډېره فایده پورته کړه خبرونو نه. بیا یو بل تندي د چک ریپبلیک نه راغلی یو زلمی مېلمه هغوی وایي چې دغه جلسه سالانه کې د احمدیانو په ذریعه ما ته خدای ښکاره شو. ډېر خلک کوشش کوي چې د خدای نمګه خبر کوي خو په دغه جلسه د خلکو چې کوم خاموش ښه اخلاق وو هغه مې چې ولیده نو ستاسو په جومات کې ماته د خدای وجود ښکاره شو. دا هم یو خاموشه تبلیغ و. بیا د لیتوینیا یونیورسټۍ نه د عربۍ او پروفیسر ګنتارې سریکایتې په جلسې کې شامل شوی وه. هغوی د په رضاکارانه طور د اسلامي اصول فلسفي په لیتوینیا ژبه کې ترجمه هم کړې ده. دی وایي چې په اسلامي دنیا کې جماعت احمدیه یو منفرد مقام لري. جماعت احمدیه څنګه چې غیر احمدیانو او غیر مسلمو سره رابطه لري بل یو جماعت هم داسې نه کوي. د یو محقق په طور ما ته زه اسلامي کلتور او اسلامي روایاتو کې ډېره دلچسپي لرم خو په لیتوینیا کې د جماعت احمدیه نه علاوه بل یو اسلامي جماعت سره ملاوېدل یا رابطه لرل ډېره ګرانه ده. جلسه سالانه ماله یو شانداره موقع راکړه چې زه د جماعت احمدیه په هر لحاظ ازمیښتو کوم. یقینا جماعت احمدیه په خپل ماټو یعنی مینه د ټولو لپاره نفرت دی چا نه په دې باندې په حقیقي رنګ کې عمل کوي او دلته 40,000 خلک وو په دې کې د هیڅ قسمه اجنبیت احساس ماته ونه شو. بیا د لیتوینیا نه یو مصنف او صحافي دی جیرونیماس صاحب هغوی وایي په دنیا کې چې کومه بدامني ده او بې انتها غربت د دې نه زه ډېر پریشانه یم او همیشه زه دا سوچ کوم چې په داسې حالاتو کې عام تن څه کولی شي. خو همدا سوال چې کله ما د خلیفة المسیح نه مې وکړو نو هغوی ډېر په اطمینان مله جواب راکړو چې د انسان مقصد خو هغه دی چې کوم په قرآن کې بیان شوی دی چې د انسان د تخلیق مقصد د خدای پاک عبادت کول دی. خلکو ته دا خبره په ذهن کې ساتل پکار ده چې د مرګ نه پس هم یو ژوند دی او که خلک دې طرف ته پام نه کوي نو په دنیا کې به همیشه بدامني وي. چې ما چې دا معلومه کړه نو ډېر خوشحاله شوم چې د وخت د خلیفه پام مخکې نه دغه مسلې طرف ته دی. هغوی خلکو ته په خپلو خطاباتو کې او په خطبو کې د دنیا د مسلو حل هم ښیي. بیا د کرغزستان نه کاچیو صاحب راغلي و. هغوی وایي چې جلسې دوران ما د خپل مذهب او د جومات باره کې ډېر څه زده کړه
ما ته د خپلو ډېرو سوالونو جوابونه میلاو شو. زه په خپل ژوند کې په وړومبي ځل په جلسې کې شامل شوی یم او په وړومبي ځل د ملک نه بهر وتې یم او ما ته اندازه نه وه چې دومره ډېرو خلکو هجوم به وي د جلسې دوران. ما هلته چې کومې خبرې کېدې هغه ټولې اورېدې او ما ته ډېرې دلچسپې ښکاره شوې. هر څه ډېر بهترینه وو. بیا د قزاقستان نه راغلي احمدي ملګري لیبیګ و هغوی وی چې جلسې کې شاملېدل مې ډېر خوښ شو او چې بیعت مې وکړو یو بیل احساس وراته او چې کله وخت د خلیفه سره زما ملاقات وشو نو زما ټول احساسات او جذبات په آخري نقطه رسېدلي وو او جلسې ته د راتګ زما مقصد پوره شو. په جلسې کې د شاملېدو اثر دومره زیات دی چې زما ښځه او زما ماشومان هم دا ویل لګیا دي چې تاسو بدل شوي یئ. بل کله به انشاءالله سره د خپل ښځو او ماشومانو جلسې کې د شاملېدو اراده لرم. یاسمین صاحبه د ترکیه یوه ښځه ده، پیشې په لحاظ استاذه ده، جرمني کې اوسېږي همدلته. هغه شامله شوه په جلسه کې. هغې وایي چې د وخت د خلیفه خطاب زما د سوالونو جواب وو. د جلسې ماحول زما ډېر خوښ شو. په دومره لویه غونډه کې باوجود له دې چې دومره لویه غونډه وه دومره زیات امن او په سکون هر کار کېدو دا به ماله د زړه سکون راکولو دې خبرې. دومره زیات خلک صرف د خدا پاک د رضا لپاره راغونډ شوي وو او بیا د دوی د مینې په لړۍ کې پیللی کېدل دا یوه غیر معمولي حیرانوونکې خبره وه. دوی وایي چې مختصره دا چې څه چې هلته وویلی شو د کم سوچ اظهار چې هلته وکړی شو ما هم د دې لټون کولو. ما هغه ورځ د یو معمې حل هلته ولیدو. د سربیا نه راغلی یو صحافي ستاني صاحب خپل د خیالاتو اظهار وکړو چې باوجود له دې چې زه یو ارتوډوکس عیسائی یم او باوجود له دې چې په انټرنیټ ستاسو خلاف ډېر نفرت خور دی زه ستاسو د جومات نه ډېر متاثره شوم. ستاسو انتظامیه ستاسو نظام زه حیران کړم. زه ډېر خفه یم چې موږ د احمدیت حقیقي تعلیم په دنیا کې په لویه پیمانه نشو خورولی. موږ ستاسو چې کوم موټو دی مینه د ټولو لپاره نفرت دی چې نه د دې په هر قدم مشاهده وکړه. نه په انتظامیه کې و نه چې کوم 400,000 کسان وو هلته څه بده خبره موږ ته ښکاره شوه. هر ځای کې امن و، هر چا یو بل عزت ورکولو. همدغه شان لکه څنګه چې ستاسو تعلیم دی ما لپاره د الفاظو کې بیانول ګران دي. سربیا نه راغلی یوه صحافي ښځه نیا صاحبه دوی وایي چې زما زړه کې د جلسې چې کوم انتظامیه ده او مقررین دي او ټول چې کوم شاملین دي د دې باره کې ډېر ښه مثبت تاثرات دي او ټول نه زیات د خلیفه چې کوم د لجنه طرف ته خطاب و هلته هغې نه متاثره شوم او د ټول انتظامیې شکرګزاره یم ډېره. بیا یو مقامي پولش احمدي ښځه ده دوی وایي چې 3 کاله مخکې ما یو خوب لیدلی و چې زه یو ملاقات کې ما سره او څه سوال کول غواړم خو ما ترې سوال کولو موقع میلاوه نه شو او په دې زه ډېره پریشان وم. سوال زما ډېر ضروري و خو دې ځل چې زه جلسه سالانه جرمني کې شامله شوم او د ملاقات موقع میلاوه شوه نو ما ته د هغه سوال موقع میلاوه شوه او ډېر مطمئن کوونکي جواب هم راته میلاوه شو د خلیفه له طرفه او دې نه پس ته ما ته یو عجیبه غونده کې سکون ترلاسه شو. زه ډېره مننه کوم. د جرمني یو مېلمه ګونتموا صاحب دوی وی چې زه اسلام ته د تنقید په نظر ګورم خو بیا هم ما د خلیفه خطاب ډېر په توجه واورېدو او تر دې چې د وخت خلیفه چې کومې حوالې په خپل خطاب کې بیان کړې وې هغه ما وکتې. حضرت فرمایي دونه په ژورتیا ځینې خلک ګوري یعنې کوم د قرآن آیتونو حوالې ما ورکړې وې نو هغوی دا هم کتې چې چېرته صرف ښودلو لپاره خو نه دي غلطې خو نه دي په قرآن کې وایي زه لاړم چک مې کړه. نو زه په دغه منلو مجبور یم چې د وخت خلیفه خطاب چې ما واورېدو نو ډېر حیران شوم چې خلیفه د امن او د ورورولۍ باندې امن او پر ورورولۍ دومره زور ورکړی دی. بېشکه خلیفه ډېر ښه خطاب وکړو. زه بار بار په دغه وینا مجبور یم او زما د حیرانتیا تاسو اندازه نشئ لګولی چې ځکه چې هغوی د اسلام یو منپسنده تصور وښودلو چې دلته عموما نه ښکاري. یقینا د اسلام باره کې زما په نظریې کې نن ډېره اضافه وشوه ځکه چې دې نه مخکې ما اسلام د امن مذهب نشو تصور کولی او د اسلام د امن د تعلیماتو نه زه خبر نه وم
او ما نن مخکې د خلیفه چې کوم لجنان سره خطاب هغه ما په د سړو چې کوم حالو دغه په سکرین کتلی وو. اوس د نومه خبر چې دی خلیفه دی خو ډېر متاثره شوم دغه خطاب مې چې واورېدو او چې کله دوی د میلمنو په سټیج راغله نو ویل زه خبر شوم ډېر خوشحاله شوم چې زه به اوس نیغ په نیغه تاسو اورم. یو جرمن میلمه دی کیون صاحب هغوی وایي چې ما خو د خلیفه خطاب چې واورېدو نو حیران شوم او ما سره الفاظ نشته چې زه څه ووایم. خو زه دا ویل غواړم خو زه دا دې نه خبر یم چې هر تن ته په دغه خبرو باندې عمل کول پکار دي چې کومه خلیفه بیانې کړي او خلیفه چې د مسکا باره کې چې کومه خبره وکړه دا ډېره ضروري ده. د دې کمې په جرمني کې ډېر زیات دی خود په خپله دا خبرې کوي چې موږ ته په مخ باندې مسکا ساتل پکار دي چې دا په موږ کې نشته. نو خلک متاثره کېږي. د ښځو مقام باره کې چې ستاسو کوم ارشادات دي هغې سره زه مکمل اتفاق لرم او دا ګڼم چې خلیفه چې سم بیان کړه رښتیا دی. یو جرمن میلمه عیسائی کرسټیان کیتولیک ټي وي نماینده دی وی چې د خلیفه بیان ډېر متاثرونکی و. د خطاب دایره د سامعینو د وسعت مطابق تشکیل شوی و او زه دا ګڼم چې خلیفه څنګه بنیادي اصول بیانولو سره سره دا واضحه کړه چې دا بنیادي اصول هم د خدای ښودلي دي. نه دا نه چې چېرته د یونایټډ نیشن یا د بل چېرته ادارې قایم کړي دي. په دغه طرز چې کوم نور باقي مذهبي لیډران دي هغې ته هم په دغه وضاحت خپل خطبې ورکول پکار دي. دوی چې د خلیفه خطاب داسې و چې صرف اورېدل کافي نه دي بلکې په دې باندې ډېر غور فکر پکار دی ځکه چې په دې غور پکار چې د دې کوم خبرې وکړي د نه مطلب څه دی. ما د اسلام د حقیقي تعلیم باره کې ډېر تحقیق کړی دی. د اسلام باره کې زما تصور ډېر ښه دی او خلیفه چې د اسلام د ښځو باره کې چې کوم تعلیمات بیان کړه هغه ډېر دلچسپه دي. خو زما دا خواهش دی چې خلک دا یاد وساتي چې دا حقوق او دا مقام د NGO یا د UN نه دي قایم کړي بلکې دا د خدای پاک مذهب دی چې دغه په ذریعه دا قایم شوي دي. یو جرمن میلمه ویلیامز صاحب وایي زموږ خبره کوي چې ډېر فراخ دی و ذهن لرلو او ډېر همدرد مې محسوسه کړ او د دې په مجلس کې وي د ژورې تجربې په بنیاد دي چې کومې خبرې وکړي ډېرې ژورې وي او دا چې انسان چې په کوم ملک کې وي دغه ملک خدمت دی کوي. د ګاونډیانو تعریف سره چې تر 40 کورونو پورې د دې وسعت ورکول دا لویه خبره واضح کړه چې همداسې په حقیقي طور د یو بل خیال ساتلی کېدی شي. د عیسایانو چې کوم د عیسایت باره کې عیسایانو د حقونو باره کې تعلیمات دي خدای ونه وشي په همسایګۍ کې وي عیسایت هم د ګاونډیانو د حقونو باره کې تعلیمات شته خو دا نه دی ویلي چې په ګاونډ کې څه شامل دي او په دغه وجه صرف چې کوم جوخت یو هغه ګاونډ شمیرل کېږي خو اسلام د نه زیات بهتره تعلیم وړاندې کړی دی. دا یو صحیح وایي. یو جورجین ښځه وایي چې ما نن د خلیفه دواړه خطابونه واورېدل ډېر متاثره شوم او نن هغوی په دغه خبره پوه کړو چې حقیقي چې کوم انټیګریشن دی د دې مطلب دا چې انسان د خپل د مذهب د قام او د انسانیت خدمت کوي. دوی چې د جلسه سالانه ماحول زما ډېر خوښ شو ځکه چې دلته د هر قسمه د قام او د نسل او هر قسمه خلک ډېر په مینه او په اتفاق او په پوره امن طور رايوځای شوي وو. دا بلې چېرته کتو ته نه میلاویږي. د لجنه چې کوم خطاب نو پای کې ښځو باره کې د اسلام چې کوم تعلیم دی هغې نه زړومبي ځل خبر شوم چې دومره وسعت دی په اسلام کې د ښځو د مقام او داسې مسلمانانې ښځې تېرې شوي دي چې جنګونو کې برخه اخیستې دا ما لپاره حیرانوونکې خبره ده. بیا مهمان علي بکر صاحب د آسټرالیا د ګرین مسلم پارټۍ ترجمان دي. حاضر فرمایي چې آسټریا به وي یا آسټرالیا دی. بهرحال وي چې د خلیفه چې کوم خطاب دی هغه خطاب هغه دلچسپ او متاثرونکی و او چې کومې خبرې بیانې کړي هغه صرف نه دا نه چې د مسلمانانو لپاره بلکې د معاشرې هرې طبقې لپاره ضروري دي. او زه دا ویل غواړم چې اما صرف په مسلمانو ملکونو کې نه بلکې په پوره دنیا کې د قایمولو کوشش پکار دی او دا ما لپاره ډېره دلچسپه خبره وه. بیا یوه جرمن ښځه ده میمن مای صاحبه دا مسلمانه نه ده. دې نه باوجود دلته دوی د احترام لپاره لوپټه په سر کړې وه ناسته او وایي چې زه عیسایي یم او د خلیفه د خطاب دوران ما ته دا محسوسه شوه چې زموږ یو بل سره فرق معمولي دی او موږ یو ځای په پوره امنه طریقه اوسېدی شو. زه ډېر متاثره شوم.
د خطاب دوران زما په زړه باندې دومره اثر وشو چې زما سترګو توخ کې راغلی. دی د ښځو باره کې چې کوم تعلیمات بیان کړي نو هغه نه دا ظاهرېږي چې اسلام ښځو له چې کوم حقونه ورکوي نو هغه دي چې کوم بیان شوي دي د دې په تقریر کې د خلیفت په تقریر کې چې کوم نور چې کوم کمیونټیز دي هغه بیانوي. ما په خپله په جلسه سالانه کې دا مشاهده وکړه چې په دغه تعلیماتو باندې عمل هم کیږي، صرف تعلیم نه دی. وایي د دې خبرې داسې دي چې سیده زړه ته ورکوزېږي او ما دلته خلک ولیده چې ژړلی چې خبرې اورېدی. په جلسه کې د 2 ملکونو 9 کسانو د بیعت توفیق ترلاسه کړی و چې کوم هغه ورځو کې متاثره شو، او یو مېلمنه د سربیا نه راغلی ادریش صاحبه. دوی وی چې جلسه سالانه د دنیا د چې کوم ټول احمدیان دي د هغې د راغونډولو یو عالمي تقریب دی او ټولو نه زیات د بیعت تقریب چې کوم هغه زما په ما روحاني او جذباتي اثر وکړو. او په لومبۍ لمحې نه موږ ټولو د یو بل په اوږو لاسونه ایښي وو او په یو لفظ هم زه نه پوهېدم چې څه چې ویلی کېده، خو څه چې ویلی کېده هغه زما د بدن او د دماغ نه تیر شو او لړزه راباندې راغله او دی زه روحاني طور خدای ته جوخته کمه نورم د بیعت په وجه سترګو کې مې اوښکې راغلی وی. یو ترک زلمی جان مرز صاحب همبر کې دي، هغوی وایي چې جلسې کې چې زه شامل شوم نو ما مشاهده وکړه چې حضرت مسیح موعود علیه السلام د احمدیانو په زړونو کې د اسلام د فتح لپاره یو نه سړېدونکی اور بل کړی دی. جان مرز صاحب د جلسې آخري ورځ باندې دوی تحریري بیعت کول نه پس زما په لاس باندې بیعت هم کړی و. دا حالاتو د دې چې زه نه خلکو ما بیان کړم. جلسه جرمني کې میډیا کوریج هم خدای پاک په فضل ډېر ښه شوی و. 4 ټي وي چینلونو کې ARD RTL ویډیو ټي وي SWR دغه ټي وي چینلونو په ذریعه 1 ملیونه خلکو ته خبر رسېدلی و د جلسې. د اخبارانو دغه جرمني چې کوم اخبارات دي نو 11 خبرونو مختلف خبرونو آرټیکل چاپ کړي وو. د دې په ذریعه 50 میلیونه نه زیات خلکو ته د جومات پیغام رسېدلی و. کم ریډیو سټیشنونه دي نو 15 ریډیو سټیشنونو خبرونه نشر کړي وو. د دې په ذریعه هم وایي چې 14 میلیونه خلکو ته پیغام رسېدلی و. آنلاین میډیا کوریج په ذریعه 2 میلیونه خلکو ته پیغام رسېدلی و. او چې کوم کل اعداد و شمار دي د دې په ذریعه د دې خیال دی چې 108 میلیونو نه زیات کسانو ته د جلسه سالانه کوریج رسېدلی دی. او خدای پاک بهرحال د دې بهتره نتایج دې پیدا کړي. آینده هم دا مختصر کوایف وو لکه څنګه چې ما وویل چې کوم تاثرات ما د خلکو اخیستي وو، ډېر تاثرات وو، نو نه یو څو ما راخیستي وو. نو دا د خدای پاک شکر او احسان دی چې هغه زموږ پرده پوشي فرمایي. همدغه شان چې کومو د مختلفو جوماتونو پرانیستې شوې وي نو هغې کې هم خلکو خپل مثبت تاثرات ورکړي دي. ځینو دا اظهار کړی چې مونږ نو خبر چې احمدیت څه دی، د اسلام تعلیم څه دی، اسلام څنګه حقوق العباد او حقوق الله طرف ته پام ګرځوي. دا ټولې خبرې چې مونږ واورېدې نن چې مونږ په مختلفو فنکشنونو کې خلکو دا اظهار کړی چې اسلام د تعلیم نه مونږ خبر شو، زموږ رای بدله شوه. خلکو دا ګیله هم کوله چې زموږ کوم پیژنګلو احمدیان دي هغوی چې هم د اسلام د ښایسته تعلیم نه نو خبر کړي. نو په دغه لړ کې هم د تبلیغ یو اثرداره پروګرام جوړولو ضرورت دی. هر احمدي ته پکار ده چې بغیر د احساس قهترۍ نه د اسلام تعارف او د حضرت مسیح موعود علیه السلام تعارف دی کوي. مثلا په جلسه یو ایرانی هلک راغلی و، زموږ یو احمدي سره دغه خبره شوې وه. د هغه یو احمدي ملګری و چې هغه یې راوستی و. هغه وی چې دلته چې زه راغم نو ډېر خفه یم. هغې ولې وایي چې نن زه دلته راغم نو خبر شوم چې تاسو مرزا غلام محمد قادیاني علیه السلام نبي منئ. بهرحال چې کله هغه په تفصیل پوه کړی شو چې د کم قسمه نبي مونږ منو، د رسول کریم په غلامۍ کې راغلی نبي مونږ هغه منو، د هغې دین خورونکي د هغوی د پیشنګویو مطابق راغلی نبي یې ګڼو، هغه عیسی ګڼو چې راتلو به.
وی دا هر څه ټیک دي زمانه ما چې مهدي عیسی چې ستاسو کوم نظریه دا ټیک نه عقل ته خو مې لګي خو زما ملګري ماته ولې د هر څه نه وي ډېرو کلونو راځي دا زما ملګری وو نو بغیر د څه احساس کېدل نه خپل ملګرو ته خپل خپلوانو ته خپل پېژنګلو خلکو ته تبلیغ پکار دی او د موثر تبلیغ ضرورت دی دې باره کې د تبلیغ شعبې کار سره دا نه دی پکار چې پفلټونه د تقسیم کی لیفلټ د تقسیم کی یا په لیټر باکسو کې دی واچي په دې مقصد نه پوره کیږي د امن خبره خو موږ وکي اوس مخکې د خبره ضرورت دی چې امن بسنګ قائميږي چې مسیمو دومني او مهدي مو دومني کاغه قبول کړي د تبلیغ لپاره د هر موقع نه موږ ته فائدہ پورته کول پکار ته دلته مالي دلی دی حضور فرمایي چې خلک اوس هم د مذهب خبره اورېدو کې دلچسپي لري یو طبقه داسې شته نو موږ د داسې پروګرامونه جوړول پکار دي چرته چې داسې خلک را بلل کېدي شي او هغوی سره د خبرې وکړي شي بهرحال موږ ته هر ځای کې د خپلو جایزو اخیستو ضرورت دی چرته چې انتظامي کمزوري دي د جلسې په انتظاماتو کې چرته مستقله شعبه ده نو پاغي باندې خاص طور غور کول پکار دي صرف د جلسې انتظامات نه بلکې هر شعبې کې کتل پکار دي د تبلیغ شعبه د خدای پاک په فضل ښه کار کوي خو سم د بهتري ډېر پکې ځای شته دی خنه د ښه تلاش موږ ته پکار دی چې وي ښه منصوبه بندي پکار ده خدای پاک نه مدد غوښتل پکار دی دعا کول پکار د خپل کار کول پکار دی ځینې خلکو ځینې ګیلې کړې دي نو آینده دا ګیلې ختمول پکار دي لکه څنګه چې حضور فرمایي ما ذکر وکړو ان شاء الله همیشه به دا کوشش کوو چې موږ به د جلسې ان شاء الله همیشه دا کوشش کوو چې موږ به د جلسې مقصد پوره کولو ښه پوره کوشش کوو انتظامیه هم او شاملین هم لکه څنګه حضور فرمایي چې ما ذکر وکړو چې ملمه دا ذکر کولو چې د جلسې شاملین د کاروای دوران به پاسه د ولا بړه دا خبره هغوی خوښه نه کا نو دغه خبره هم په خاص تور کتل پکار ده د تربیت شعبې ته او په بهتر رنګ کې دی کې د کار ضرورت دی خدا پاک دې په موږ رحم وفرمایي او آینده ټولو ته په بهتر رنګ کې د جلسې د مقصد د پوره کولو توفیق ورکړي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر